السلام علیکم. نن اپیسوډ نمبر 11 او موضوع غزوه بدر او د دنیا د اسلامی پہلنے جنگ، اسلام کی پہلی بڑی جنگ. آیا تاسو ته پته شته صرف 313 مسلمانان او بل طرف ته د لشکر د قریشو چې کوم لشکر د دشمن هغه په 1000 باندې مشتمل او آیا دی لشکر ته څنګه شکست وسو صرف د 313 مسلمانانو په بدل کې. دا واقعیا د غزوه بدر ده چې کوم لومبه اسلامی جنگ و د مسلمانانو دغه ټیم کې ډیر زیات کمزوري وو او تعداد هم ډیر زیات کم وو، صرف 313. خو په مقابله کې د دشمن چې کوم تعداد د قریش د لشکر چې کوم تعداد هغه 1000 وو او د مسلمانانو سره هتیار هم کم وو او وسایل ور سره هم داسې نه وو چې مقابله د دشمن یا د قریش کړي وي. په دغه شپه باندې زمون خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ټول شپه دعا وغوښتې واسي، اے الله کنن زمون د لشکر زمون د جماعت په دې مقابله کې پاتې راو دشمن ته، نو پزماکه چې کوم مسلمان دی هغه اغشتو والا نامه به ختم شي، ستا نامي اغشتو والا به په دې ځمکه پاتې نشي. نو کله چې جګړه شروع شوه مسلمانانو همت نه بیللو او مقابله روانه وه. دا صرف یو جنگ نه وو، دا د ایمان یو امتحان وو. او په دغه ټیم کې الله تعالی فرښتو ته حکم وکړو چې لاړ شئ د مسلمانانو مدد له. فرښتې راغې او د مسلمانانو مدد له نازله شوې او د دشمنانو په زړونو کې یو خوف واچولو او د مسلمانانو مدد یې وکړو. نتیجه ډیره عجیبه او یو حیران کونه نتیجه راغله. مسلمانانو جنگ وګټلو په دغه شپه باندې او د قریش د دشمن چې کوم غټ غټ سرداران او مشران وو هغه ټول مړه شوي وو، مرداران شو. دا جنگ ګټل صرف طاقت نه وو، دا د ایمان یو امتحان و مسلمان دپاره. دینه ظاهره دا شوه چې نیت دې صفاوي او په الله د ایمان وي نو ورکوټې نه ورکوټې او کمزورې نه کمزورې انسان هم د غټ دشمن مقابله کولی شي. خو شرط پکې دا دی چې په الله دی توکل وي، په الله باندې دې باور وي او ایمان دې مضبوط وي. نو دینه ظاهره دا شوه چې مسلمانانو په یو کم مقدار کې د یو غټ دشمن ته شکست ورکړو، دا د چا په مدد سره؟ د فرښتو په مدد سره، او دا فرښتې الله را لېږلې وي. که تاسو ته نور داسې اسلامي جنگونو باره کې معلومات درکار وي او داسې قسمه خبره وي چې تاسو د هغې باره کې معلومات غواړئ نو په کمنټس کې موږ سره خپل اظهار رای وکړئ او انشاءالله زموږ به کوشش وي تاسو له ټولو له د کمنټس ریپلای درکړو او ستاسو د سوالونو جواب درکړو. د تلو نه پهله زموږ چینل لایک کړئ، ویډیو ځان سره شیر کړئ دوستانو سره او چینل هم سبسکرایب کړئ چې نوي نوي ویډیوز راځي او تاسو ته خبر شئ. تھینک یو.